کله چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله د عیسایانو خلاف جهاد کو نو عیسایانو دې جنگونو ته د صلیبي جنگونو نوم ورکړو. مسلمانانو او عیسایانو د یو بل مخامخ خیمه وهلې وی لګولې وی. نو یو شپه یو غل د عیسایانو خیمه ته ورننوته او یو ماشوم چې د مور په خړل هغه د مور نه او تختو او لاړو تختید. مور په جلا باندې عیسایانو بادشاہ لورله او هغه ته شکایت وکړه. نو د عیسایانو بادشاہ ورته چې زه خو د غل نیول نه عاجز یم نشم نیولی، ته صلاح الدین ایوبی له ورشه. دا ښځه راله صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته او شکایت ورته وکړه. صلاح الدین ایوبی رحمه الله دا ډیره په عزت باندې کینوله، په توجه سره دې خبره واورېده. بیا یو تیز رفتاره اس والا ته حکم وکړه چې ورشه او غل پیدا کړه. دا کس د ټولو نه مخکې بازار ته لاړ. هلته یو کس ولیده چې د بل نامعلومه کس نه ماشوم په پیسو باندې اغشتی دی او هغه غل په خپله باندې تښتېدلی. نو د دا ماشوم او دا کس چا چې دا ماشوم اغشت د هغه غل نه دا دواړه صلاح الدین ایوبی رحمه الله له راوستل. څنګه چې مور دا ماشوم ولیده نو ورټوپې کړل او ماشوم یې د خپلې سینې سره ولګاو. صلاح الدین ایوبی رحمه الله دی اغیستونکي ته ډبل قیمت ورکو او ماشوم یې دې زنانه ته حواله کړ. بیا دا زنانه په اس باندې سواره کړه او په حفاظت سره دا زنانه چې کوم دا خپل خیمې ته ورسوله. کله چې دا واقعه د عیسایانو بادشاه ته ورسېده نو هغه د خپلو سردارانو ته وویلې چې ای خلکو، د کومو خلکو سره چې د خوش اخلاقۍ دا قوت موجود وي که نه هغوی سره جنگ کول خودکشي د خودکشي. ځکه څومره په خوش اخلاقۍ باندې دا صلاح الدین ایوبی رحمه الله دا هغه زنانه سره میلو شي په خوش اخلاقۍ سره او هغې له ډېر ډاډګیرنه ورکړه، د هغې ډېر عزت وکړو. نو دې خوا د عیسایانو بادشاه خپلو سردارانو ته وویل چې ګورئ دا خوش اخلاقي هغې سره وي که نه دا قوت وي. دا قوت خوش اخلاقي دا یو قوت دی چې تر څو پورې دا د مسلمانانو سره وي که نه نو هغوی سره جنګ کول ګورئ ځان وجل دي، ځان مړه کول دي، خودکشي ده. نو خوش اخلاقي دا پکار عزتمندو چې موږ هر چا سره خوش اخلاقۍ سره ژوند تیر کو.